الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ 221 नंबर आयत में सूरत अश-शुआरा. کافرانو یو اعتراض دا و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کوي دا پیریان او شیطانان د باندې راځي، دا هم خبرې کوي. الله اکبر. هغه دپاره خو مخکې ذکر وکړو وما تنزلت به الشياطين، فتبقى الشيطانات راتلين راځي. دا قرآن شیطانانو نه دی راغلی. شیطانان د ده خوا نه نشي راتلی. دا ځان باب دی. پیریان او شیطانان دا یو جنس دی. وایي تاسو په دې کې چې کوم مسلمانان پکې وي او کافران پکې وي، د بدو کې دا قسمونه ټول یو د کور نه پیدا دي. د څه کار دی، څه دا په محکوم دی، څه په یوې طریقې سره محکوم کوي، څه په بلې طریقې سره محکوم کوي، څه په انسان کې پکې نه وځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الشیطان یجري بالانسان مجرى الدم. شیطان په انسان کې داسې ګرځي پکې دنده لکه څنګه چې د ده په رګونو کې وینه ګرځي. دا د ده نه څه خبرې وکړی شي، حرکات وکړی شي، د ده داسې تخلیق د ده په لاسونو خپلو باندې کار وکړی شي، په ده باندې څه ویلې وشي، دی به غواړي نه وایي، د ده په خوله باندې خبرې وکړی شي. الله باندې امتحان د وجې نه بل اختیار ورکړی. البته نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه محفوظ دی. د شیطانانو د تسلط نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم محفوظ دی. یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وفرمایل چې هر یو انسان باندې الله پاک یو شیطان مسلط کړی خامخا زیاتېږي ورپسې مه، خو دا یو د ده ملګری د اول نه والا تر مرګه پورې دا د ده سره هېڅ وخت کې دی نه پرېږدي، د ده د ګمراه کولو کوشش کوي، د ده د بهکولو او دوکه کولو کوشش کوي همیشه. دا یو 24 ګنټې د سره کوشش کوي. اوس زموږ ذهنونو کې خبرې راځي، زه سوچ کوم چې دا زما ذهن کې راغله که نه، پوهېږې که نه پوهېږې، څومره ښکلې خبرې مې سوچ کړې، حالانکې هغه چا کار کړی، هغه زموږ دا ملګری دی، موږ سره ناست دی،
داسې یو اندازه باندې به ماته خبره جوړوي چې زما عقل هم هغه لږې لږې تسلیموي چې او دا ښایسته خبره خصوصا دغه ملګری خپل زیات کار چې وباسي هغه د غوسې په وخت کې وباسي چې دغه کار ورغلی که نه هغه د داسې اوس په خپل روز ورکړه د دې کې د ده عقل کار نه کوي کله چې انسان له غوسه راشي د ده عقل پناه شي پټ شي څومره غوسه زیاتېږي هغومره د ده عقل کمزوري کېږي بیا د ټول بې عقله خبرې بې عقله کار کوي بیا په وروستۍ خفه چې دا ما څه چل پړو پوه شوی دی بعضې وخت چې غوسه کې قهر کې راشي ښځې له طلاق هم ورکړي بیا وروستۍ مسلې تپوس کوي چې غوسه کې څه سړی طلاق وکړي چې هغه طلاق کېږي او که نه کېږي الله اکبر اصل کې د کوم طلاق چې خوشحاله یې ورکړي هغه کېږي که نه چې دواړه یو بل سره ګپ شپ لګوي خو ښایسته محبت کېږي که نه داسې څوک لیونی چې طلاق ورکوي پوهېږئ که نه پوهېږئ طلاق خو ډېره خفګان شي د دې مسلې تپوس ته کوم زه بهرحال په ځان باندې قانون موندل نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو کې هر چا سره یو شیطان لازمي دی او هغه ستاسو د ګمراه کولو کوشش کوي او شیطان هغه وخت زیات حاوي کېږي چې کله انسان غافله بیا وي پوهېږئ تاسو چې کله دی بې پروا یې غافله یې څه کار کې اخته دی څه د دین په خدمت کې اخته دی دغه ټایم د شیطان دپاره د مختلفو ارامتوبونو وسوسې درته په خوله کې اچوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان دا شیطان چې دی دا د انسان به د ګز ولي شاته دغه ته ناست او خپل خاټلمې شاته نه منستلی د ده زړه ته رسولی ده ته به داسې خاټلم دی لکه د ماشي سره چې کوم ستن چې وهي که نه دغه ستن د شاته نه ایښي په دې ګز ولي باندې او مخکې زړه ته رسولي او په دې باندې دې ته د انجکشن پاس کوي د وسوسو دې باندې ورته وسوسې کوي چې کله دې په ذکر کې مشغول وي نو دې خپل لاسونه راکړي شاته د ذکر کوونکي ته دې وسوسې نشي ووایه تاسو او چې کله دې غافل بیا موږ بیا دې خپل کار کوي بیا ورته دا وکړه دا کار وکړه داسې خپله خبره به د شروع نه روانه کړي ښه د دین خدمت به روانه کړي ښایسته خبره به خو هغه به خپل کار کوي کله به ریا وکړي کله به تکراوت وکړي او کله به خولې نه داسې خبره وباسي چې هغه هر څه به له وکړي هغه منځ کې د هغه روزي زه بیا شاید زما خبره یو شروع کوم بیا زما بل ځای بیا شروع کوم بیا بل ځای نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې هر یو کس سره شیطان دی صحابه ته پوښتنه کوي الله رسول الله سره شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې او ما سره شته ما سره او خو هغه مسلمان شه زما هغه شیطان چې دی هغه مسلمان شه هغه ما ته اوس د نیکۍ خونه کوي د بدې خونه ما ته نه کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې شیطانانو پیریانه نشي وما تنزلت به الشياطين دمن شیطانان پیریان اثر نشي کولی نشي راتلی بیا یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې جماعت کې لمونځ کوو یو پیری مخې ته راغی د دې دغه جنس داسې د دې عربیانو چې څه شیطاني به یې کولم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ونیو بیا یې سهار مانځه کې صحابو ته قسم کوله چې بیګا مې یو پیری نیولی و او دا مې خیال و چې تاسو ته سهار وښیم دغسې تړلی وساتم سهار به تاسو ته وښیم خو بیا مې خپل د ورور سلیمان دعا یاده شوه چې هغه ویلي چې الله پاک باندې داسې حکومت راکړي چې بیا هېڅ چا له ور نه کړي او د هغه حکومت دا و چې د هغه په پیریانو باندې شیطانانو باندې قبضه وه
ما بالنسبة لي ما ضروري دعاء من يصير ومرسي يبقى بكرة خو النبي كريم صلى الله عليه وسلم تصرف نشكر دي كي الله جل جلاله دې وضاحت کوي چې د شیطانانو پیریان د چا باندې راځي او څوک ګمراه کوي او څوک خپل علاقات جوړوي هل انبئكم اي خبر درکم تاسو تعالی من تنزل الشیاطین چې بچا باندې راځي شیطانان چا خپل راځي چا سره مشورې کوي او څوک ګمراه کوي څوک دا ملګري دي تنزل راځي على كل افاك اثيم بهر یو دروژن ګناهګار باندې چا خپل راځي هر دروژن ګناهګار خپل شیطانانو دا سره ملګرتیا دوستي اوس تعلقات بعض وخت ولا کارونه کوي څومره چې ته په ګناهونو کې زیاتېږي دومره د شیطانانو تا سره دوستي زیاتېږي تعلقات به زیاتېږي څومره چې ته ګناهونو کې زیات ننوځې دومره به د شیطانانو تا سره تعلقات زیاتېږي تر دې پورې چې دا کوم کسان چې د شیطانانو نه کارونه اخلي بعض وخت کې مرضونه کوم جوړېږي مرض راولي نو به لري کوم که نه یا بعض ډېر قسم کارونه داسې هغه داسې کوي هغه د دغسې کسانو د لاسه اکثر دي الله اکبر نو دا د نبیانو کار نه دی چې هغه باندې شیطانان راشي بلکې دا خو د دروژنو دوکهبازو او ګناهګارانو کار دی کوم کس چې ښه نیک وي هغه شیطانان نشي ګمراه کولی الله جل جلاله نبي کریم قرآن کې فرمایي چې زما نیکان بندګان چې دي په هغو باندې د شیطان تسلط نشته دا زما نیکان بندګان دي الا عبادك الصالحين مګر ستا نیکان بندګان شیطان دي چې هغو ته څه نشم هغه زما په قانون کې نه راسي زه نشم ګمراه او دا بقایانو ته څه شی دی ویډیو پرته الله اکبر کبیره يلقون السمع دوی خبر ورزي واكثرهم كاذبون جاب پدې کې دروژن دي خبر دوی ته کوي او یو دا خبر چې تاسو وایي او اکثر پدې درو یاد ساتئ دا ما تاسو ته کې خبرو کې چې د دې سره متعلق ده د دې وجه نه تاسو چې اکثر کسان داسې دي چې په هغه باندې پیریان راځي دې کې حقیقت ومي او دا د یو طبي اعتبار سره د یو مرض وجه د یو قسم بیماري ده چې هغه بیماري سره د تعلق دی هغه د دماغ بیماري او هغه سره بیا بالکل هغه د دې پیریانو د خبره دغه اثرات دغه ټول دي د دې نه سره انکار نشي یو نوعیت د انسان ورسي هغه نوعیت نه په خپله په ده باندې دا راتلی شي اکثر ټینشن وغیره داسې مرضي هغه باندې راځي خو یاد ساتئ په دې کې 80% چې دي نو هغه دروغ دي 20% به چېرته رښتیا وي او 80% چې دي هغه به څه شی په دې کې دروغ او اکثر د بدقسمتۍ نه دا پیریان په ښځو ډېر راځي او بیا په دې مشرانو ښځو نه راځي په دې جنکو راځي نو دا خپل مقصد حل کولی شي چونکې د دې لپاره څه ټسټ نشته که نه چې وینه والا ټسټ کې چې پیریان پې شته که نشته دې به ورته دا پته لګي طبي طریقې سره د دې هېڅ پته نه لګي نو که ته څه وایې زما تمه ده چې هغه به ډاکټر له بوځي
چیک بکی قبل چې چلې بس څه بیماری وای ما پته لګي کنه او د دې شي خو ډاکټرانو ته پته نه لګي هیڅ ته پته نه لګي بس وې دې ګډ وډې نه ته کنه اختراع کوي کله چې چل نو الا ماشاء الله ټول شو ده او په دې کې په سبب کې اتیا هغه ضروري دي نو د دې څه مقصد دی هغه مقصد کمزوري ذهن هغه مقصد د حصول لپاره دا قسم کار بعض کور کې خپای بعض خاون کور کې خپای بعض څه دې کې واده کوو وایي هغه واده ورکینه بعض څه مسئله خو څه راځه پریشانی پکې د سیاق مسئلې حل کول غواړي او اکثر پکې ګریانو په خپل باندې وایو دا خیر دی کنه چې دا کار وکړي کنه نو بس دا سبب وژنو ته ته په خپل توکل وکړه عمل لري اچل دی لږ نور ځان ته وشي خو بار ټول نشي دی پنځه پیسې رښتیا دي او څلور رسېدل تجربه د دې شاهد ده نور د دې خبرې نه انکار نشته چې دا په انسان باندې راتلم شي او د دې د حفاظت لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې ښودلې دي هغه دعاګانې په قرآن سره د دې ډېر زیات شفا کېږي ډېر زیات کوم کس خصوصا دا خبره تاسو ته کوم یاد ساتئ ځان سره ولیکئ دا منظر نه دی 33 آیت والا منظر دی الحمدلله دا ټول آیتونه دي اکثره منظر چې هر کور کې پروت دي چې اکرمي دا دي کېږي ځنکه دا منظر دی الحمدلله بشهد آیت القدسي عن رسول الله اله الا هو واحد لا شريك له أمر الصافات صفا قل أوحي إلي أنه استمع أباطل الذي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم لا تبكي بآخر سلوك قل سورة النجم لا ما منزل سحر ما خامي الله جل جلاله يريد جناتهم أو بالسحر جاتهم حفاظ فيه دا په هر کور کې پکار دی او لازمي پکار دی چونکې دلته خو اولنۍ خبر دا دی چې ګناهونه خو خامخا یې کوي او داسې ګناهونه لازمي اثر دی چې تاسو یو ډېر کم نیک بنده به تاسو ووینئ ډېر کم نیکان باندې ټول خبره نشم کولی ډېر کم نیکان بندګان چې د الله په قانون او د الله په حکم صحیح چلېږي او هغو ته بېدار نقصان نه رسوي نه رسوي اسي ځان باندې چوف کړي وړو باندې چوف کړي بیا که نور څه نشي د اخرني درې صورتونه درې پېرې سهار درې پېرې ماښام دا خو فرض کړي د حفاظت لپاره الله اکبر قرآن مقابله کې بل هېڅ شی داسې نشته قرآن چې راغی نو پیریانو شیطانانو هغه زور غلبه ختمه شوه صرف په راتلو سره قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد او دې کې راټوله قصه چې ما ولا کړې ده کنه د پیریانو خپله قصه ده چې موږ مدینه مخکې تلو اسمان ته مخ ته اوس موږ باندې پابندیان یو لګېدي دروازې باندې شو چې دا څه چل دی څه ناشنا باندې کار شوی موږ ته هغه پته ولګېده چې دا موږ باندې کائنات دا نظام بدل شوی دی چې قرآن نازل شوی قرآن خو د هغې لپاره الله پاک د حفاظت لپاره بهترین څه دی چونکې د دې تعلق د ډاکټرۍ سره نه وي که نه او کوم خبرې ډاکټرۍ د طب سره تعلق یې هغه هم شفا ورکوونکی څوک دی دا ځان او خپلو ماشومانو لپاره د دې نه حفاظت هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ماښام خړه لګي دغه وخت کې تاسو ماشومان بهر ته مه باسئ ډایرکټ د اسمان لاندې دې ته ماشومان مه بوځئ ځکه دغه ټیم د شیطانانو د ګرځېدو راګرځېدو د خورېدو دی دا اکثر چې بیا خلک مستوری وشي څه شي وشو دا بالکل ثابت دي حقیقت دی سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماښام خړه لګي تاسو ماشومان بهر ته پرېږدئ او د بخاره به تاسو دا اورېدلي که نه بلې لاندې لږ نه وړل داسې وایي که نه وایي هغه بلې لاندې نه اسمان لاندې بلې خو بهر بیا اسمان دی نو حفاظت پکار ماشومانو د لوښو حفاظت هم د خپل ځان موږ ټول د چا په حواله یو او دوی له الله پاک داسې اختیار ورکړی دی د امتحان په ډول یې ورکړی دی خو ورکړی دی چې څه کړي هغه کولی شي ته بس د دروازه باندې بندېږي نه سړی په شیشه کې دنده بند شي هلته دوتلی شي په کومه لاره باندې سیلۍ تلی شي هوا تلی شي باندې دوتلی شي هغې ته هم ضرورت نشته انسان دې درته سیلۍ تلی شي
أدب كده أنا درس الله أكبر خد زاد تعلق كده مناسبة ده سبحان الله هم زيتي يوم بدتي بدل تسلط زيتي غلبة زيتي أو شفتوا شوية البنانا اللي كيكي أو ما تدوي غزول كده تنشن فرد تعلق ده تنشن فرد شكرا ده تنشن قوة نور شكرا بدل شكل اختيارك بدل تخاكي سبتنا جوري والشعراء أو شاعران جدي يتبعهم الغاوون تابع ذلك إذا دي سركش خلق دم اعتراض دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شاعر ده نو الله پاک داخل مرد کی اول ویچ پیان دی رسی شیطانان دی رسی داخل رو شو چانو که خودم منش کرد که خودم نادر رسی او جن داری چه شاعر نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ألم تر تنبني أنهم چنا شاعران چنی في كل وادي يهيمون فهر میدان کی سرگردان گرزی شاعران دو قسم دی تیز مخاطب ده مختصر خبر کو یو هغه شاعر دی چې هغه د نبی هغه د الله او د الله د قانون د نبی په طریقه باندې صحیح رواني ذکر کی دعوت ورکړي خپل شاعرۍ کې د دین خدمت کوي ښې خبرې کوي د خو خبرو دعوت ورکړي هغه شاعران چې دی هغه ښه دي کافر له جواب ورکړي بدل اخلي د کافر د شعرونو صحیح دي دا د شعرونو د تمامه دنیا ډکه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د امیه بن سلط سل شعرونه صحابي چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ټول وویل ما نه ویل اکثر به یې حسن بن ثابت شاعر د صحابو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې کېناو او ته شعرونه وایي وی به شعر ښه اشعار چې دي هغه او ښه شاعر دا صحیح خبر پوه شو او اکثر شاعران چې هغه ښه نه دي لیکن قرآن کې الله په شاعرانو مبارک وایي چې اکثر شاعران چې دي هغه ښه نه دي یو خو د دوی شعرونه چې دي هغه تخیل دی تخیل خیالات حقیقت کې دغه شی نه لکه دا کوم څه چې دوی کنه خدای خو چې کوم ځای کې اوسېږي ځان یې خیالات دي چې داسې روانه ده الله داسې شو هغه داسې شو کنه او دا داسې هوا د سهار بعد دا کار وکړي ته به دا چلو کې کنه سهار هوا چې زه په دا چلو خیالات تخیل دی حقیقت په دې کې څه شی نشته خپل ذهن کې یو شکل جوړي او حالت جوړي هغه باندې بیا اشعار څه سپان کوي او د مراد چې دا اکثر د سیدا من په څو روماني بوته یو کنه دا اشعار فحش اشعار دا نه دي دا قسم شاعران چې دا قسم باز کوي فحش شاعري کوي یا په د خصوصي صفاتونه کوي او یا هغه د دې مسله لري کوي یا په دې دې خبرې کوي یا اکثر شاعران د سې چالو دین په بولیانو په دې پورې خبرې کوي کنه راځي نو دا قسم شاعران چې د ګمراه دي او په دې پسې چې کوم روان دي هغه ګمراه دي دې خبره پوهیږي دلته د هغې ذکر هم کوي او نه چې د نیکان شاعران جوړا کوي پر احتیاط ساتي ګوره ألم تر تنوي أنهم شدا شاعران في كل وادي يهيمون بحر میدان کې سرګردان ګرځي دوی داسې دانه د دوی جدا دنیا د باغې روان دي وأنهم يقولون يقينا دوی وی هغه څه ما لا يفعلون چې کوي نه شاعر سره ته وایي چې د دنیا پهلوان دی که نه د دنیا داسې دی چې لکه هغه شاعر د ایران نو می معنی یو شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت بیان کړی د ډېر زیات په اشعارو کې نعت لیکلی دی فارسي کې داسې نعت لیکلی دی چې چا چې اورېدل یو کس چې دا واورېد بل ډېر لرې پاتې کېږي بل ملک کې هغه چې دا اشعار واورېدل نو د دې د شاعر پسې وینه مړه چې داسې محبت چې دی خو دی به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د محبت په څومره ډکې چې دا داسې نعت ویلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یا مثلا لري سفر وکړي چې د دې شاعر سره ملاقات کوم ما نو ځان نوم یو مشهور شاعر دی چې راغی هغه ځای ته ورسېدو دی په انتهایي او عقیدت سره چې دا به څنګه انسان دی دا به څنګه هستي عاشق رسول وي چې راغی هغه تپوس یې وکړو هغه چاپ کې دی چې هغه چاپ ته لاړ ګوري هلته نه ته ناست دی هغه ولګي رخلي د شاعر نه څه چل کوي ګره بیا چې لاړ ته خو ځان یو شی وکړه چې هغه ورته وایي چې مونږ د هغه دا حل دی
هغه ته وی چې دا ته څه چل کوي ریشمه تراشي ته ګیره لري کوي خره هغه ته ریشمه تراشي نو خو شاعر وکړه ریشمه تراشي ولكن دل كثيرا دم خراش ګیره لري کومه خو د چا زړه نه زخمي کومه مطلب دا چې دا ځان سره کوم خو بل مسلمان ته تکلیف نه رسوي ورځې کې دا هغه ما چې تاسو څه ویل هغه کوي هغه څه به یې انو یقولنا ما لا يقول څه چې وایي هغه څه نه کنه خو ته د چا زړه نه زخمي کوي ولكن دل رسول الله را مې خراشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه زخمي کوي ستاسو د ګیرې خدای باندې متعلق څه هغه ته څه تکلیف الله هذا جلاوانه بشفاء بهوش نقطوش نقول بك احساس وكذا وانهم يقولون يقينا وي حدث على يفعل شكينا الا الذين امنوا مگر هذا كسان مصبر مستثنى کی خو شاعران مگر هغه شاعران چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عمل نیک کوي وذكر الله كثيرا او ذکر الله ډیر کوي چې چل کوي هو هذا ذكر كيف ذكر الله يا عام حالك كيف ذكر كيف كتبت بالشيء من كتبت اخذ يرفع ولا شيء ان شاء الله بس كسرك عليك وتايم شيء دين ذلك وذكر الله كثيرا فدي اشعار كده الله ډېر زیات یاد کوي اشعار کې ذکر الله کده الله به بیان الله عظمت بیان الله قدرتونه بیان وانتصروا او خپل بدل اخلي د کافرانو باندې کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه مبارک حج اشعار میں کچا داو مقابله کې اشعار میں یا هم جائز کافرانو ته جواب ورکړي کنه وانتصروا یا بدل اخلي من بعد ما ظلموا رشد دا مثلا ظلم بشي نو دا شاعران صحیح دي دا شاعران څه شي صحیح دي او د دې نه علاوه چې دا اصل کړه وسيعلم الذين ظلموا البته موږ دلایل پیش کړو او اوس په پته کله لګي رشینه پته پیدا رشینه لګي وسيعلم الذين زرد چې پته ولګي هغه کسانو ته ظلموا چې ظالمان دي ايام القلم ينقلبون چې په کومه ډاډاوړي قیامت پر ورځ په پته ولګي چې څه کې پراته دي موږ باندې دلایل هغه پوره شو د قرآن صداقت د پیغمبر صداقت حقانیت د بیان کړ شو په دې صورت کې او اوس نور کافرانو نه باندې پته وکړه لګي هلته باندې هل انبئكم يا خير تاسو ته خبر درکوم تاسو ته باچا باندې چې راځي باندې شیطانان راځي دا شیطانان په هر دروژن او ګناهګار باندې یلقون السمع کوي ورته خبرې واکثرهم کاذبون زیات پکې دروژن دي والشعراء شاعران يتبعهم الغاوون ورپسې دي په دوی پسې سرکشان تابعداري کوي د شاعرانو سرکشان خلک د دې څه شي پلیت خوښي کوي ألم تر أتنوين أنهم في كل وادي يهيمون شدوي بحر ميدان کی سرگردان گرزي وأنهم يقولون يقينا ويدوي ما حرز لا يفعلون شكينا إلا الذين آمنوا مگر آكسان شيمان الولد وعملوا الصالحات وعمل لك وذكروا الله كثيرا يا الله دير وانتصروا أو بدل أخلص بالباشعارك من بعد ما ظلموا رشد ظلمنا وسيعلم الذين ظلموا زرد شبتموا لكي ظالمانو دا أي منقلب ينقلبون شبكم مدراولي اللهم صل على كنا ظلمنا ترحمنا نذكرنا الله لك نصر قبول كيف رحمة الملقر والنعمة قبول كيف مولا كيف تمام حاضر جملة يقول كلام من الاستقامة توفيقنا كيف او دا زمون د دنیا د آخرت د خیر او خوشحالو ذریعہ جوړ کړه هغه قسم پریشانۍ د عافیت ذریعہ جوړ کړه